اول ورځ پاکستان جوړ شو دوی څه کار وکړو اول ورځ پاکستان جوړ شو د لا اله الا الله په نوم باندې لیکن اولنۍ ورځ وګوره دوی څه نافذ کړل چې دا به اسلامي جمهوریت وي اسلامي جمهوریت جمع کول داسې لکه اسلامي يهودیت لکه اسلامي نصرانیت لکه اسلامي مجوسیت لکه اسلامي شراب لکه اسلامي بانک لکه اسلامي سود لکه اسلامي زنا دا جمع کول داسې دي ښا د اسلامي جمهوریت پي دا د اول ورځ کفرو په دې باندې موږ صبر وکړو یا مو بغیرتی وکړه ځل مو نه کړو په هغه ورځ باندې مو اعلان نه کړو بیا دویم فرصت تاسو وګورئ پاکستان وی زما اساسي قانون نشته دی اساسي قانون سوار لسته وکاله مخکې نازل شوی قانون موجودو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال علماء محفوظ کړي موجودو لیکن د ول زما اساسي قانون نشته دی مال اساسي قانون پکار دی نو اساسي قانون بچرتي د 1915 یو دغه د برتانی جوړ شوی قانون انډیا اکټ چې به ورته ویلو هغه نافذ کو ویزا د عارضی چلند لپاره به موږ دغه نافذ کو او بیا به آینده کې کوم دنه بیا بل قانون اساسي قانون بدان ته جوړ کو د الله جل جلاله قانون دوی ته نامنظور او هغه دوی ته په نشي صاحب وي د سره شتل نه زموږ اساسي قانون نشته او د انګريز قانون چې کوم دی هغه دوی ته قبول هغه دوی ته منظور هغه راواغستو په دې مدارجه کې هغه نافذ کو بیا موږ یا صبر وکړو یا مو بغیرتی وکړه په دغه مرحله کې موږ جنگ سٹارټ نکړو په دغه مرحله کې موږ جهاد نکړو په دریم فرصت کې بیا د ختم نبوت په نوم باندې د مرزا غلام احمد قادیانی ما یو پیر چاته ویلي ما پاکستان دا اولی ورځ کافرو ما ته وی ولې دا اولی ورځ کافرو ما وجه دارستان ته پوس کوما علماء فتور کړی دا چې د کم سړی کفر صریح بواح کفر وی ښکارا کفر وی اجماعي کفر وی د هغه کافر په کفر کې شک کول څنګه دي علماء خو فرمایي کچا په کې شک وکړو کچا په کې توقف وکړو ها کچا ته انکار وکړو دا درې واړه کافر دي ما د اول ورځ نه ته وګوره تر دغه پوری تر یو یایم پوری دو یایم پوری دا قادیانی ته د کافر نه ویلو قادیانی اتفاقی کافر نو چې د پاکستان اساسی قانون قادیانی ته کافر نه ویلو او قادیانی اجماعی کافرونه دا اساسی قانون اسلامی شوسو دا اساسی قانون په کوم بنیاد باندې ته اسلامی کې نو د هغه ورځ نه د ختم نبوت بیا یو دغه چت شو د غلام احمد قادیانی په نوم باندې دا تاریخ په پاڼو کې ورک شوی دی دا پټ شوی دی په دې خلق لاسونه دي په دې خلق تاسو ته دوکې درکې په منبر او محراب کې دا دوکه روانه ده په لار او په چوک کې دا دوکه روانه ده چې د خلکو نه دا تاریخ پټ کړي شي دا خلق اونویني په 1952 کې تاسو وګورئ په یو ورځ باندې د ختم نبوت په سر باندې لس زره کسان قتل کړي شو ښا لس زره کسان دی پاکستانی فوجي دغه آرمی والا دی بلوچ رجمنٹ دی پنجاب رجمنٹ دی دغه کوم دی ملیشي دی اردو دا را پاسیدل او دوی چې کوم دنه په هغه ورځ باندې دغه په لزر کسان په یو ورځ باندې قتل کړل تاسو ګورئ دا تاریخ ته دا ناشنا خبره ده لزر کسان قتل کړي د چا په نوم باندې د نبی د ناموس په نوم باندې د مسلمان دي د نه کافر کیږي د شناختی کارت بس د مسلمانانو جوړ کړی دی په پاکستان کې اسلام بس نه ختميږي نواقص د اسلام په پاکستان کې نشته دی دریمه مرحله داوا په دې مرحله کې یا موږ صبر وکړو یا مو بغیرتی وکړه خو لیکن موږ خاموش پاتې شو په دې مرحله کې موږ جنگ نکړو دا زموږ صبر دی څلورم مرتبه رااله څلورم مرتبه کې دوی د ناموس صحابه आवाज چت شو د ناموس صحابه आवाज چت شو سپاه صحابه را پاسیدل هغه ځای په ځای ناری او چغه شروع کړي د هغه اگر چې جنگ په دغه کې نو په منشور کې نو لیکن دوی را پاسیدل د هغه قائدین وشتل هغه گرفتار کړل هغه په جیلونو کې واچول د صحابه په دفاع کې د هغه سره دا کار وکړو دغه مرحله کې یا موږ صبر وکړو یا مو بغیرتی وکړه بیا خاموش پاتې شو بیا مو سونوي دا غینه پس نفاذ شریعت محمدی را پاسېدو نفاذ شریعت محمدی ناره ولګوله هغه وی چې شریعت نافذ کړي د شریعت د نفاذ په بدل کې باجوړو سوزول شو ها په ملکن باندې دغه شو جنگونه وشو خلک په جیلونو کې واچول شو قتل کړي شو خزه کونډې کړي شي بچی یتیمانان کړي شو کورونه وسوزول شو وجه سوا د شریعت غواړي ولې غواړي حالانکه دا هغه سره پرمن ناروا هغه سره جنگ نو دا هغه سره ټوپک نو لیکن باوجود دا غین هغه پرمن نارم د نه برداشت کیدا چې ولې دې ماته دا خبره کوي چې د الله نظام نافذ کا ولې الله ترجیح ورکوي په ما باندې د کټکر د نه برداشت کیدو په دغه مرحله کې مونږ یا صبر وکړو بعض خلکو پکې جنگ وکړو او مونږ یا صبر وکړو ټول قوم یا مو بغیرتی وکړه دا مرحله تیر شو دا غینه پس بل مرحله رااله بل مرحله چراله
د علماو د قتل ځای په ځای د علماو قتل چې کوم اهل حق علماو هغه ځای په ځای وشتل شروع شو نو کله حبیب الله مختار ولا کله مفتی نظام الدین شاه مزی ولا کله چې کوم دنو هغه دغه ولا د یوسف لودیانوی ولا کله بل ولا اهل حق علما د دې جبه بندول لپاره د دې قتل عام شروع کړو په دې مرتبه کې بس زمونږه صبر او یا بے غیرتی وا راپا بسیدو پروړ بودریدو دوه ټیرونه به مو وسول او چې به مو ول پاکستان مرداباد او بدغه چې کوم دنو چې کوم حاکم په هغه زمانہ کې داغه خلاف په موضوع چې ولګولې او واپس براله کورونه ته بس د عالم د سر قیمت په ادا شو چې دوه ټیرونه پروړ باندې وسیدل دغه مرتبه یا د صبر یا د بی غیرتی وا په دې مرحله کې مونږه پاتې رالو بیا غلی پاتې شو دا غینه پس بل مرحله رااله د اقوام متحده دا پکې وا چې د اقوام متحده د عالمی کفر رکن وګرځیدو په ځان باندې هغه اومنل لا اله الا الله نواقص چې کوم د هغه په ځان باندې اومنل په دغه مرتبه کې موږ صبر وکړو خاموشي مو وکړه غږ مو نه کړو بیا خاموش پاتې شو بیا چې کوم د هغه نه پس بل مرحله رااله بیا مرحله دغه رااله د عالمی کفر سره په صف کې د ادریدو مسله رااله عالمی کفر را پاسلو د امارت اسلامی خلاف امارت اسلامی چې اول هغه د اسلام هغه نقشه مونږ ته سو کاله بعد سل کاله بعد یا د دین هم زیات وایا چې د دومره زمانہ پس چې کوم د دوی مونږ ته اسلامی نقشه خوله چې اسلام دې ته ویل کېږي اسلام چې په عملی شکل کې نه پیژندو مولا با دغه ویلو سبق په ویلو د حدود د قصاص او دغه شانته د عتاق او د وینځو دغه غلامانو د دې بابونو نه بداسه واوریدو ودا اوس هم په عمل کې نشته دا په عمل کې نشته لہذا دا پرېګ دی اول ځل مونږ ته چې نقشه خوله دا غي په خلاف باندې پاکستان را پاسېدو او د عالمی کفر سره سات ورکړو هغه ته اډي ورکړي هغه ته دعوت ورکړو هغه را عالمی اسلامي نظام باندې يرغل وکړو په دغه مرتبه کې مونږ ډېر چغي واله ها خو هغه چغي دغه نه پر تاثیر نه وي مونږه یا خاموشي مو وکړه بیا دغه نه پس دغه مرتبه هم تیر شو په دې مرتبه کې مونږ سونه ویل بیا دغه نه پس بل مرحله رااله مهاجرین چې کوم دنو خلکو سقوط شو خلک را روان شو پاکستان ته یو مکمل او شو بس د سرو بازان او عرب بس چرته ونیسا خرڅ کا نیسا او خرڅوا هغه خلک خرڅ کړي چې کوم زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی نه راغلي خلکو دغه د جوار د کعبه د جوار نه راغلي خلکو نن سبب زده محمد عربي سره مخامخ کیږم صلی الله علیه وسلم کداغه خلک زما په گریوان کې لاس راواچي شکایت د حوض کوثر په غاړه باندې چې یا رسول الله زره د وطن ته ورغلم ستاره کلیوالو ما ستاره دین د تحفظ د پاره ورغلم د په ما باندې ننګ او غیرت نه لکړي دغه صبر هم زمونږ نه وشو دغه بی غیرتی هم زمونږ نه وشو خاموشي مو اختیار کړ په دې باندې مونږ سونه ویل بیا په قبایلو کې د دې په خلاف باندې چې تز دغه وکا ته بجنګ نه کې ته د امریکای خلاف وسله نه راوچته ته به کوم د زما اطاعت کې ته به وسله پزمکه باندې دی په دې شرط باندې پرېږدم او دغه خلاف بجنګ نه کې د دې داوی په نه منلو سره بیا دغه خلاف جنگ شروع شو د قبایلو خلاف جنگ شروع شو چې د قبایلو خلاف جنگ شروع شو او دغه به ورته ویل چې دغه کم خلک چې راغلي دا مونږ ته حواله کوي چې دا نه اسلام منله نه پښتو منله نه غیرت منله خبره هیڅ نه منله لیکن دوی به چې دا مونږ ته حواله کوي چې مونږه خرڅ